توبه وستل د ګناه نه فرض دي، واجب دي او که سنت دي. او توبه نصوحه څه ته ویل کېږي؟ نو د هر مسلمان د پاره د ګناهونو نه توبه وستل ډیر زیات ضروری او اهم دي. علامه قرطبي رحمه الله تر دې پورې لیکلي دي چې د ائمه اتفاق دی چې د ګناهونو نه توبه وستل دا فرض دي، یعنې ډیر زیات اهم دي. او دلیل کې د قرآن پاک آیات مبارک پیش کړی دی، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. اے د ایمان والو تاسو الله تعالی ته توبه وباسئ د پاره د دې چې تاسو کامیاب شئ. او هر چې توبه نصوحه ده، نو سورة تحریم کې الله رب العالمین فرمایلی دی یا ایها الذین آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا. اے د ایمان والو، اے د ایمان خوندانو، تاسو الله تعالی ته توبه وباسئ، توبه نصوحا، خالصه توبه. نو نصوحا د نصحه یا د نصیحت نه واخیستلی شي، نو د دې معنی د خالصه، یعنی الله تعالی ته خالصه توبه وستل. خالصی مطلب دا دی چې دا د ریا نه، د نمایش نه، د ځان ښودلي نه پاکه وي، د چا د روب د وجې نه، د چا د دبدبې د وجې نه نه وي، بلکې دا د الله تعالی د عظمت د وجې نه او د الله تعالی د عذاب د ویرې د وجې نه دا توبه وایستلی شي. نو دې ته توبه نصوحه ویل کېږي.